أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة الزلزال مدنی سورت تے 93 دے په نزول کې رستو د سورۃ النساء نا مخکې سورت کې چې کله منکرینو تذکرہ وکړه نو په دې سورت کې حالات د قیامت ذکر کړي. په صورت کې اثبات د قیامت ته او تخویف ده مفصل. صورت کې اول حالات د قیامت دي، بیا د خپل اعمال سره مخامخ کېدلی، هغه اعمال خدي او کبد دي. پنځه حالات ذکر کړي. زمکه باندې زلزلہ وراشي، زمکه با خپل بوجونه راو باسي، انسان بوم حیرانی چې دا سو شو. په دا ورځ باندې د اسمکه به خبریم کوي. او پنځمه خبره بدایي چې خلق با ډلې ډلې شي. داغي مقصد ذکر کوي چې ډلې ډلې به ولی شي، کار آسان شي. کافر دا ټول دا به یو ډله شي، نو دا به جهنم ته ورزول شي، بے حساب او بے کتاب وي. بل ډله به مؤمنانو کې، هغه هم بے حساب او بے کتابه جنت تلاړ شي. مسلمانانو کې سخلق بداسي چې داغي سره حساب کتاب بکیږي، نو خبره آسان شي. درې قسمه خلق شو. مخکې صورت واقع کې هم درې قسمه ذکر کړیو. نو یو خو کافر دی، نو هغه په یو ټول په یو کې شمار دي، او دا نور مسلمانان هغه بیا په دوو کې شي. نیو به جنت ته ځي ډایرک، او یو سره حساب کتاب بکیږي. نو حساب کتاب چې شروع شي نو څوک به هغه کې معاف شي، څوک به حساب کتاب کې پاس شي، او څوک به سفارش باندې چا د پاره پکې سفارشونه وشي. اولاد د طرفنا، مشرانو د طرفنا، علما دي، قاریان دي، واړه دي، علما دي، انبیاء علیہم السلام، شهیدان،
دا ټول یا سفارشونه وکړي دا برستوي دا ټول ناول سفارش هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي دا غي نرستو بیا به نور سفارشونه شروع شي مختلف خلق دي مختلف حالات دي سفارشونه بکیږي مختلف خلقو د پاره دا تذکرہ مخکې بعضی زیونو کې شوی دا اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې وبجړه کول شي زمکا پجړه کېدو د لایق مناسب داغي د زمکه سره چې کما زلزلہ مناسب دا هغه زلزلہ په دې باندې راشي د قیامت زلزلہ بین د قیامت د حالات سره چې سمره مناسب ده نو دومره زلزلہ به راځي دومره زلزلہ براشي چې څوک به بیا برداشت نکي واخرجت الارض اثقالها او راو باسی ازمکا خپلو به بوجونو لرا راو به غرزی دا کله چې په صادر کې یو شی پروتي یوې د یو پیس کې نو نسی بلې د بل پیس کې نو نسی راي کاږي اشیت ارتاو شي سج بکی دي نات چوت راوزی نو اخرجت الارض اثقالها الدغه مخ کې ویل او ایز الارض مدت کله چې زمکه براخ کو دیشي والقت ما فيها وتخلت او بغرزیا چې پدې کې دي او خالی بشي نور حالات هم ذکر کړیو مخ کې اذ السماء انشقت ویلو کله چې اسمان بوچوي نور زونه کې ویلو السماء انفطرت کله چې اسمان بوچوي چودنو پکې پیدا شي شخونه بشي ټوکړې ټوکړې بشي نورار تاو بشي اسمان سره هم دغه چلو شي نظم کې سره هم دغه وشي زمکه دانو په دې باندې زلزلہ براشي دا هر سبب تسنس کی دړي وړي بکی کله کله الله رب العزت دې خلق ته خي یو داسې زلزلہ برازي نو کله چې معمولی غوندګي زلزلہ راشي سړی بیا پکور کې دن نه ټینګې دي نشي آبادی کې دن نه سړی ټینګې دي نشي چې بهر ته وته او نه چې الله په عذاب را ولي نو ال تکي اسمکه اوچوي نو پای کې وردن کی الله دا عذاب نو بچرته تختی خبره یې سړی فضا ته وزي لیکن چې سړی تختی منډي وي داغه کله کله د خیر نشر جوړ شي دغه ځان بچکو ما بهر تاوزم ال دغه دې چې منډه کې نو کته هټاو شي په ماته شي لاسي ماچی بل څه چلو شي نه وار خدای ځان باندې راوستنې پکار سچ کی یا بکی خبره یي آبادی نه سړی ځان وباسي ودغه سي منډه چړې وي چرته تخته الله عذاب چې راځي نو تخته دې نشي وره الله دې را نشي نو الله رانی ونه تخته دې نشي نو اخرجت الارض اثقالها وبجرق راو باسی داس مکا چې اثقالها ول بوجونا براو باسی مخکې وې القطراو به غرزي نو دلته وې راو به باسی دزمکه بعضی خلق وې بعضی بوجونا دي پدې کې خزاني دي پدې کې تیل دي داسې زونه چې دا براوزي نو دا به خالص ازمکه بعضی وې واخرجت الارض اثقالها پدې کې نور بوجونا پراته دي خلق پکې پراته دي انسانان پکې پراته دي آدم علیه السلام نه را واخل تر دې پخته پوره یا قیامت پوره چې څومره انسانان راغلي مرشید نه دې زمګه کې پراته دي نو د ازمکه با هغه خپل د مړی چې د ممرو باسي
انسان به حیرانی. وقال الانسان ما لها، نو وی بل انسان څه شوی دی دیلا دې ځمکې له څه شو، څه چل دی دې ځمکې باندې. نو یوم ایذن تحدث اخبارها، په ورځ باندې بیانې بد ځمکه خپل خبرونه، خپل حالات به بیانې چې څه پیښ شوي دي نه به بیانې. وخا خلکو یو خبره کوله دی دیوالونو هم سترګې دا وګونه یې خاو او وګونه نه چې سترګې وي دا بیني دا با اوري دا څه چې تبه څه چې کې دا اوري هم دا اني هم نو سبب بیانې. چاہے بل تعبیر کر لے دی ہر وقت کے عرضے کے پدے بدن کے عرضے کے کیمرے لگے دل لکھا تجھے سکین آغا ریکارڈ کی گی، تجھے سوین آغا ریکارڈ کی گی سماب تخید آغا کیمرہ. بعض خلق ویلی ماں کے چیدہ سچی دینو دار ران غفت لکی گی چې راونه غوښته شي نو سبا به را کولاو کیږي نه. دا بعضی حالات چې دا هو الله رب العزت زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم تم خودلی او الله په علم کې دي بعض شیزونه چې هغه لا شوی نه دي نه الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مخ کې خودلی. معراج واقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم روان دي نو حال دکی اولیدو اللہ و تا اخودو چی موسیٰ علیہ السلام اغلی گیا دے موز کئی اور موسیٰ علیہ السلام غوث پا قبر کے پروتے نو قبر کی خصوص منظر آنا کئی. حال دا حدیث کے دا الفاظ رازی موسیٰ علیہ السلام موز کے حال دا دے چی موسیٰ علیہ السلام خود پا قبر کی پروتے آغا حالات چې کله مخی آغا پا دنیا کې او جوان دیو نا اللہ آغا منز کڑیو نا آغا شکل دا مانزا آغا موسیٰ علیہ السلام آغا منز اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خودو اللہ قادر دے گا. بلی اولی دو روان دے یونس ابن متا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا علیہ السلام دے یونس علیہ السلام اگر روان دے احرامی ترلے لبیک لبیک ہوئی علا کسیب الاحمری پاغ اسرہ چٹیلے بانے روان دے ڈیرکے بانے روان دے دا وسنے روان دا خو بخاتلے واغا چکلا عمرے دا پاغ کعبے تروانو احرامی ترلے او آغا شکل اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خودو دا خو مخینی حالاتو. بعضی او تو خودو چی رستونی دی ورطوی او خودو بعضی خلق دی داغی وقت کی دا ور پاقین چانو بائیں سیر لکی گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پوسو کو دا سوک دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او خودشو ہاولائے خطباو امتک داستا دا امت خطیبانان دی وائزان دی مقررین دی دا امت مقررین خلال آغلی ندی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مخ کی نو خودشو بعض خلق و تا خودشو چاگا پا دا وینو پا تالاب کے غپے ہوئی غاڑی درازی اول تکی پا گھٹ وشتے کی بیا منستزی سوک دوے دا آغا خلق دیں چیدی با سود بے کاؤ دا کمزیون دا خلاونا پیداشی خلانا دی. اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود لی بعض تو خودو چراغی سر چقولے کی دا تانے کون کی دی دا غیبتون کون کی دی دا بہتان لگون کی دی سر چقولے کی سر لے ولا دغر اپری دی گٹ ولا اپری دی نا گٹ تنبک شی لاڑ لری لاڑ دل دگے دا ہم اچقی کلچی آغا گٹ پسید آسڑے زی اور آوڑیے دے بیا روشائی بیا ول را پریدی
یو خو پدې کې درس او سبق دام دی دغه سيزونو نه دغه کارونو نه قلاریدل پکار دي کني قیامت کې بدغه عالی داغه سود ده قران کریم کې داغه صفا خبر کړې شوی دي سوچ سود کینو الله رب عزت و حفاظنو بحرب من الله ورسوله دغه سودی سړي سره د الله جنگ دی او د الله رسول جنگ دی ور سره دا بل چې کوم غیبت کوي داغه حال هم ذکر کړل قران کریم کې وایي غیبتونه مکوئ غیبتونه چې سو کینو دا داسې دا لکه د خپل مړ ورور وخی خوراک نو آیا تاسو خو خوي داسې چې تاسو د خپل مړ ورور وخی خورئ الته کې وایي ایاکل لحم اخیه میتن فکرهتموه نو دا تاسو بدی غړای چې دغه بد غړای نو دې نه ځانو ساتي ښا غیبتونه مکوئ تانه مکوئ ورستم راځي ویل لكل همزه لمزه غیبتونه دي تانه دي بوتانو دي دا ټول د دې ما معاشره خرابېږي نو داسي مکوئ ښا ستاب خبره ما معمولی خبر ده باغ باندې رستو لری کارونه دي جوړ شي تا یو خبره کړلا غلط دی کړلا هغه خبره ورسېدا بل زیته او هغه زنا هغه انتقام شروع شو جنگ جګړه شروع شي اختلاف شروع شو جنگ جګړه شروع شو کله کله په جنگ جګړه کې نور غني قصې وشي دا صد وجنا خلکو به دا خپل جبه چې دا هم قلا دوم بلالا کله جبه خې استعمال ولا نو توا په آرام باندې او کله جبه بد استعمال ولا نو بیا به په مصیبت کې اخته نو وی واخرجت الارض اسقالها پل بوجونه ملاس مگر او باسی انسان بو دا څه شی دینو په دغه ورځ باندې دا خپل خبرونو بیانای دا به ولي کې څنګه به کوي او دا الله قادر دی کنه د جبه صورت نشته چې دې کې به جبه جوړای او جواب بیا خبرې کوي نه ډېر سيزونه داسي چې بغیر د جبه نه خبرې کوي جبه نشته خبرې کوي الله په خبرو په نطق کې په خبرو ور کولو کې راغه نه په خبرو راوستو کې دې کې محتاج نه دی چې دا د جبې بیان ربک او حالها یقینا دا دې وجنا چې ستاره بوته حکم کړی یوم یصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم پدا اورز باندې واپس بشي خلق یا شیبا خلق پدا اورز باندې ډلې خلق بدل ډلې شي خلق با واپس کیږي نو ډلې واپس کیږي ليروا سره پارا ليروا اعمالهم د پاره چې ویني خپل اعمال چا بخا اعمال کړي نو چا بد کړي ليروا اعمالهم بل اعمال بوینی اعمال سمردی نور پسې خبره کوي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى نو چا چې عمل کړي په مقدار د ذره د برابر خیر يره نا وبموینی ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى او سوچ عمل وکي په مقدار د ذره برابر د شر نو وبموینی نو که چا خیر کړل نو که چا شر کړل نو زره برابرۍ کړل نو هغه هر بسینی دا ورته کار کړی شي دا غي مطلب ولا ور کولای کی مطلب دا زره څه ته وای زره بازي وای هغه یو وړکه نره میګه ده هغه ته زره وای چې هغه په لیدو کې ډېر مشکل ما اخکاری اوړو کې میګی ته وای انسان چې اول کې پیدا کړی شی او ناغم دومره وړو کې ولکه څومره چې دغه میګه ده عالم ارواح کی الله ورسره خبرې کوي او ته ویلو الستو بربکم ول استاس رب زنیم هغه ته بلا ول نه ته مونږ ربي دلته چرالو ډېر خلک انکاری شو بل سره دې تم ویل کې دا بل سره اخوا دې خواوړي راوړي باندې وای کله چې دا تیارا دا او یې تیار کې ته دا
ټارچ ولګي په دې کې دا سيزونه اوړي را اوړي د ذره وي کله نور چې کله راوخیږي او کور کې دنه تیری په دې کې دنه یو سورې چې کله په دې کې دا سیره راشي د نور دا سیره په کې راشي نو په دې سیره کې الته سيزونه اوړي را اوړي د ذره وي مطلب دا چې او خیر کار دی نو که ذره دا نو هم ځانته شاک کوم پشا کوم او که بد کار دی نو د ذره برابر ول نه دی وړو کې عمل ول نه دی خو هغه پسې ورمخ کې کېګما ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره او معمولی شی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین زیات ویلی ولې ذره زما استاد نظر کې ډېر کم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین له کو ډېر زیات ویلی یو ګټو به ویلی یا ویلی کجورانو کجوره ټول هم نه ویلی ولو بشق تمرتين کجوره ټوکړه کجوره ټوکړه سره هو د ځان د جهنم نه بچ گئی اگر چې هغه د کجوره په ټوکړه باندې ولی نه کجوره نیمه کې بالکل معمولی شي داغه په مقدار باندې صورت کې احوال د قیامت او د خلکو ډلې کېدل تقسیمېدل او د خلکو اعمال داغي لیدو او داغي بدلا غوغیل ورکول کېدو اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې جړقول شي مکا په جړقېدو د مناسب داغي واخرجت الارض اسقالها رو باسي د ازمکه خپل بوجونه وقال الانسان ما لا انسان بوئس شوی دیلا یوم یتن تو حدیث اخبارها بدور باندې بیان په ازمکه خپل خبرونه بیان ربک او حالها دی وجبانه چې استار رب حکم کړی دیتا یوم یصدر الناس اشتات ليروا اعمالهم پدور باندې شی خلق یا واپس بشي خلق ډلې ليروا اعمالهم د پاره چې ویني خپل اعمال فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى نو چا چې عمل کو د نیکی په مقدار د ذره برابر باندې د خیر نه بمویني او مې عمل مثقال ذره شر يرى او سوچ عملو کې په مقدار د ذره برابر شر نه بمویني الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي